حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. دا سورة إبراهيم 45 آيات. دا دي آيات كريمة او دا مخي 44 نمبر آيات يوم مضمون ده يوم مقصد ده اهل مکوتا مشرکین مکہ او قیامت پوری کفارو تا دی آیات کے اللہ دمکی ورکڑے دا. فرمائی چی گوری او مشرکین مکہ تاسو دمر بے وقف یی دمر خرائی چی وسکنتم تاسو اوسیدلی یی کنا کمزائی فی مساکن الذین ظلموا انفسهم دا آغا خلقو پا علاقہ پا زائنو کی چاچ پخبلو زانو باندې ظلم کړیو د ګناه او د کفر په سبب سره چې هغه ستاسو نه مخکې تیر شوي دي قوم نوح عاد ثمود لوط وغیره او ستاسو ته څه پکار ده تاسو ته دا پکار وه چې د هغو نه عبرت اخیستی وای. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعيد من وعظ بغيره. جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی نیک بخت خوش قسمت آغا بندہ دکنا چاغا دبلن عبرت والی. نقول وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ومشركين مكة تاسو اوسیدلی کنا دا آغا خلقو پکورنو کی کنا چه ظلم کڑیو پخپلو ځانونو باندې کفر کڑیو شرک کڑیو کنا
दागा कुफ्र और द शिरक सजा दुनिया की उम्दत मिलाओ शवा आखिरत की बहु मिलावी कना वतबय्यन लकुम और तास्तदा खबर मुख्कार अश्वकना वाजिह अश्वकना कैफ फअलना बिहिमा चिमा चकड़ी वागोई सर आगा खलक चिस्ता सुना मख के दुनिया के शिर कड़यो कुफर यकड़यो कना चगोई सर मा चकड़ियो कना हमें दासिरानी उलियो कना फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिह फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिह फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अखज़तहु सय्हा वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द वमिनहुम मन अग़रक़ना वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अन्फुसहुम यज़लिमून। ओ मक्के वालो स्तासुना मखके चुमरा खलक तेर शविद कना कम मुशरिकीन कना कम कुफारो अगमे हर यो बखबल अखबल गुना बांदरा उन्हें वही कना बुज बफाई खुद गोस्पन बफाई खुद हर योम बखबल गुना रा उन्हें वही कना फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा छाबांदी में दगठो बारान राव वराव कना लका कौमी लूत शो वमिनहुम मन अखज़तहु सय्हा छाबांदी में ज़लज़ले रावस्ते वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द सोख में ज़लज़लो तबाह कना लका कौमी समूद सोख में ज्वंदी पस मका बांधने स्तुलु लका कारून वमिनहुम मन अग़रक़ना सोख में ग़र्क़ो कना उबूकी में तबाह लका कौमी नूह शुकना कौमी फिरऔन शुकना वतबय्यन लकुम तास्तदा खबर अखकार अश्वो मके वालो कैफ फअलना दादा खुदाई दम किदकना कैफ फअलना बिहिमा चहो शर्मा चकार कड़ो कनारियो मेरा उन्हें वही पखपल अखपल गुना दहो द जुर्म मुताबिक में सजा वर्कना फजअलना आलियहा साफिलहा वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील। कौमी लूत उगोरा उल्टा कार्य को उल्टा आजाब में वर्कु कना दज़्म के दखार दहर सर में बर उचत को ब्या में उल्टा राफरे खुदलु कना आन खुदावंदी की हिंगामी सहर आन खुदावंदी की हिंगामी सहर कर दो कौमी लूत राज़ी रो ज़बर
دغه خدای قدرت وګوره چې د قوم لوط علاقه صدم پنځه ښارونه وکنه د انسانانو جانورو آباد سره اوچت کو اسمان ته اسمان کې د دوی او د دوی د جانورو چغې پرشتو اورېدې بیا خدای داسې الټه را پرېښودلو کنه دغه نفس خدای د ګټو باران ورباندې ووراو کنه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله وای ما په دوی باندې ظلم نو کړی کنه دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی کنه چې کفر شرک کړی کنه ظلم نه کړی کنه اهل مکه تاسو دغه خلقونه عبرت والی ګورئ دغو په ځایونو مینو کې تاسو اوسئ هم ورباندې راتېرېږئ هم کنه چې کله تاسو مکې والو شام ته ځئ کنه تجارت لفارا و بیا راځئ کنه د قوم لوط د قوم عاد ثمود وغیرې په کندراتو ستاسو تېرېدل راتېرېدل کنه لږ داسې د عبرت په نظر ورته وګورئ چې دا قومونه ولې خدای تباه کړی دي کنه ځکه تباه کړی دي چې د خپلو انبیاو خبرې نه منلې د خدای وحدانیت د انبیاء و رسالت باز بعد الموت یا نمنل الٹا کارونه کو ظلم نه کړو تاسو ور باندې تیری وی را تیری وی کنا رحلت الشتاء والصيف د ګرمي موسم کې د یخني موسم کې شام ته ځئ راځئ په دې کندراتو تېرېږئ چې دلته هم یو زمانه داسې وه چې قوم نوح آبادو قوم هود آبادو قوم ثمود آبادو قوم لوط آبادو کنا اسے نام نشانم نشتا دا ولی خدای تباہ کرو ځکه چې الټا کارونه کړو چې هغه مې تباہ کړو کنه دغوی مثالونه مې هم درته بیان کړو وضربنا لکم الامثال دغوی د هلاکت د تباهی مثالونه مې هم درته بیان کړو چې تاسو لږ د عبرت په نظر ورته وګورئ کنه او دغو نه عبرت والی کنه او راه راست راشئ کنه او دا وای سوچ وکړئ کنه قرآن طرف تراشی کنا جناب رسول اللہ طرف تراشی علاوه زما طرف تراشی کنا سوچ فکر اکڑی چه دا خدای تباہ کردی دی زکر دا خپل خدای عبادت ینکو دا خدای توحید ینمانو نو تاسو دا غوین عبرت والی دا اوائی کنا چه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زما د وحدانیت زما د محبوب د رسالت اقرار وکړی کنا پر باندې هم په جبه باندې هم دنیا کې به هم بچ شي د ابدي عذاب دوزخ نه به هم بچ شي کنا خو ځکه ما درته ګوره وضربنا لكم الامثال
مثالونه مې هم د هغوی درته بیان کړي دي که نه چې هغه ما څنګه رانیولي وو که نه نو چې تاسو راه راسته نه راځئ که نه د هغوی د هلاکت تباهي نه عبرت نه الی تاسو هم تباه کولی شمه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد محبوبة تفریشان کے غمائے جناب رسول اللہ تعالیٰ فرمائی محبوبہ فریشان کے غمائے ستا قوم کے والا ستا مخالفت کڑی خپ کے غما فریشان کے غمائے دا زدیت ڈل ورکوما محلت ورکوما کنا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا تم شو مغرور بر حلم خدا تم شو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرتورا او بنده د خدای په ډیل باندې د خدای په مولت باندې مدوکه کې راځي ما غرک بربک الکریم دا څه ته دوکه کې اچولې چولټه په خره باندې سورېږي شرک کړې کفر کړې ګناه کړې بیا خدای غفور رحیم ده که نه دا څه ته دوکه کې اچولې که نه تو مشو مغرور بر حلم خدا تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرتورا او بندا زما پڑل مولت باندې دوکه کېږما زما عادت علاوه داده چې مجرم زر نرانی سمکنه وقت ورکوم مهلت ورکوما لیکن بیا چې راونی سما بیا چې دی راونی سما بیا دی علاوه سخت رانی سما بیا بځان خلاص ولی نشه فرعون ته می 400 سال مهلت ورکو کنه سر کې درد نو راغلی زکام یې نو لیدلی بخار یې نو لیدلی 400 سال یا پڑک خلویل مصر والو تچ انا ربکم الاعلا و مصر والو زستاس والو خدای ما دا موسیٰ چی رب رب کوي دا دروغ وائی کنا 400 سال فاسأل راؤنی وی کنا فلما أدركه الغرق قال آمنت برب موسى وهارون چغر کې دای کنه بیا ویل چې ما ایمان راوړ د موسی او د هارون پر باندې لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ورز مسلمان شوما الله ورتويل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وفرعون دبلدنا اسدي الى بلا ايمان راور كان الآن
بأبي اوس دی مانا مخی خود ډیر لوی مفسد وی تخریب کار وی ځان ته دی ویل چې انا ربکم الاعلى موسی ته دی هم دم کی ور کړی وکنا موسی ته دی ویل و چې او موسی لئن اتخذت الها غیری د مصر اسم لحال کی او ذل فرعون موسی ته دم کی ور کړ چې او موسی لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين موسى عليه السلام تیو ذل او موسى كزمانا بغير چاہت دی رب اویل کنا جیل تبدی واچی ومکنا بیاچ غرقی دی ویل آمنا برب موسى وهارون آمنا برب موسى وهارون اللہ ویل دا ایمان درنا قبل وما ایمان اغا قبل وما چی یؤمنون بالغیب او مکی والو دا قوم نوحنا قوم هودنا قوم ثمودنا قوم لوطنا قوم فرعون قوم شعيب كان عبرة علي وضربنا لكم الامثال دا ټول هغه د عذاب قصې مثالونه مې درته بیان کړي دي کنه وسكنتم تاسو سيدلي كنا في مساكن الذين ظلموا انفسهم دغ خلقو کورونو مهنو کی چغوی پزانونو ظلم کړیو کنا شرک کړیو کفر کړیو وتبين لكم دا خبرهم تاسو تخکار شوی وکنا دا اسمانی کتابونو قرآن پذریعہ باندې کنا کیف فعلنا بهما چغوی سرمات سکار کړیو څنګه می سخت رانی ولیو کنا وضربنا لكم الامثال او تاسو ته مثالونه هم بیان کړي دي کنه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم انصر اخواننا في فلسطين ويمن وشام وكشمير وفي كل مكان اللهم انجي اساراهم ومستضعفيهم اللهم ذلل اليهود والنصارى ومن معهم في كل مكان اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وزلزل اقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم أنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين